ان وصف کمالی السنت علماء العالم مرزتا ثنا و یا الله دا مرما دا چلور کتاب دي یو متن دا یو اشاره ده یو علامه هروی ده یو لاندې وحید الزمان ده بینه دې کې چلور کتاب دي یو متن دی مرما ده یو مرما ته مرما ولې وای دا اصولي استراجی ده پانی نه بعد دا خطبه نه بعد مرمه تعریفات وغیرہ یو متن دا یو شرع ده د سید سند متن دی عزد الملت والدین صاحب کان متن دی عزد الملت والدین ده شرع دی علامه سید سند ده دا متن سره ګډ وډ لیکلی د لکه کافیه جامع اینه دا جامع کافیه خو پیوجی لیکلی دا سه متن دا او شرع دی علامه سید سند دوا د دې باندې حاشیه ده دی علامه سید هروی دا خطبه چې موږ وای دا اوس دا د سید هروی خطبه ده ایو دې لاندې حاشیه به لګیدل ده د وحید الزمان اب اسه ګوري مطالعه پر ویل نه سي د درې شان ویل سي علامه سید هروی مرزا ورته وای دا لوی مرزا علامه سید هروی لوی مرزا متن ایو شرع د متن د عزد الملت و دین شرع د علامه سید سند حاشیه د علامه سید هروی دې مرامه نام لوی مرزا ده امیر زاهد ته وړوکای مرزا وای وسره د میر زاهد کتابونه دي لاندې ورته ورته نحمد قیامن مرتا ثنا وایو یا اغزاتا کثرتن وصف کمالی چې کوته دي د بیانولو د کمالاتو د من السنت العلماء العالم زبد غټو علماء لوی علماء دي راځي خو د خدای صحیح تعظیم نسی بیانوله الله سبحانه دومره تعظیمات لري غیر متناهي دومره کمالات لري غیر متناهي لوی سټه علما هغه دی الله ثنا وای دې بیانوله نحمد قیامن مرتا تعظیم بیان یا من یا غزاتا کثرت ان وصف کمالی چې کوتا دي د بیانولو د کمال د من نه چې الله دا چوک کوتا دي السنت العلماء العالم زبد لوی علماء چې غرونو غنه علماء وضعفت ان التطرق الى ساحه جلالي عاجز دي ان تطرق من لار مندول ساحت من میدان جلال من عظمت وضعفت عاجز دي ان التطرق لار مندولنا الى ساحه جلالي میدان د عظمت ته الله پاک دی عظمت ته الله یو میدان ده دیتا او کل زور ورکی چې موږ ورسېږو خو چیرې نسی رسېدای خدای د عظمت میدان ته عقلونه نسی رسېدای عقلونه لاندې پاتې سي عاجز پاتې سي وضعفت عاجز دي ان تطرق لارې مندولونه الى ساحه جلالي میدان د عظمت ته الله پاک ته اجنحه العقول والافهام وزر د عقلونو د فهمونو وزر چې د عقلونو نه مرغان جوړ کې او وروال وزي او د الله عظمت میدان نسی معلومولای الله لا متناهي عظمت لري نحمدک مستعرف کتا یا من غزات کثرت چې عاجز دي ان وصف کمالی د بیانولو د کمال دی الله نه السنت العلماء العالم زبد لوی علماء وضعفت عاجز دي ان تطرق لار مندولنا الى ساحه جلالی میدان دی عظمت ته الله پاک اجنحه العقول والافهام وزر د عقلونو د فهمونو چې دا عقلونو فهمونه مرغان سي ادي الله عظمت معلومي وروال وزي چې تر ساين سي کولای اوس دلته نحمد کا خطاب ویلای په دغه نه سی ویلای چې الله سبحانه مستقریب ده الله هم فرمایي قران پاک کې چې موږ اقرب انسان ته من حبل الورید چونکه الله حاضر متصور کړ کسر خطاب نحمدک بصيغه الجمع ویلای دې ته اشاره ده چې علی هيئه الجماعت دی الله ثنائی به دا ډېر ممدوح عمل ده جمع باندې موږ دی الله ثنا وای دې ته اشاره کوي چې مؤمنین ډېر دی یو ځخه نه چې دی الله ثنا وای نحمدک موږ ډېر دی الله ثنا وای عظمت ته الله چې په جمع بیان شي دا ډېر ممدوح عمل ده بل ایمان ول یو ځخه نه ډېر خلک دي چې الله حمد وای بل کای ذکر کا خطاب ته اشاره کړه چې الله حاضر ناظر ده بل مضارع سره حمد ذکر کړ اشاره ده دیتا
چې موږ چې د الله حمد وایو احادیث ته لکه فعل سره ذکر کړي فعل په حدوث دلالت کوي چې موږ د الله حمد وایو دا حدیث ته البته مضارع ذکر کړه مضارع دا معنا چې دا خو حدیث خو علی سبیل التجدد موږ مستمر وایو ځکه مضارع دال په استمرار متجدد استمرار دا معنا چې همیشه وي په حدوث منځ کې قبلې نوای وجود پکې راځي استمرار متجدد یعنی موږ چونکې اهل ایمانونو اهل ایمان حمد وایي همیشه کوشش کوي مستمر کوشش کوي وی متجدد نوای پیدا کوي وایي تار کتاری نسی ویلای چې هغې کې حدوث نه بلکې نوای پیدا کوي وایي یا من دا من مبهم ده اطلاق تی مبهماتو په الله پاک باندې جایز ده ځکه چې دا وروسته صفت تعیین کوي دا وروسته چې کوم صفت تا چې او دا مخکې نحمدو کا او دا وروسته چې کوم بیان کوي چې کثرت ان وصف کمالی یا ضعفت ان تترک دا چې کوم بیان کوي نو دا د الله صفاتونه کېدای شي بل چا صفاتونه دا نشي کېدلی حمد هم د الله صفاتونه ده کثرت ان وصف کمالی السنت علماء العالم دا هم د الله صفاتونه ده ضعفت ان تترک دا هم د الله صفاتونه کېدای شي اجنحة الکل والافهام دا تشبیه باندې مبني ده وکول تشبیه مرغه سره ورکړی ده قیمتي مرغه دا استعاره بالکنایه ده اجنحه لازم دي دا استعاره تخیلیه ده ضعفت مناسبات نه ده ځکه الله میدان ته تلل د عظمت میدان ته دې سره ضعف لایق ده وکول نسی خطا یالته ضعفت کی استعاره تشریحیه ده ثبت اقدام